بسم الله الرحمن الرحیم. د BS پښتو د ترجمه نګاري د کورس د اتم لیکچر دی او د دې عنوان د ترجمه څه شی دی. دا چې څه په سکرین باندې تاسو ته مخامخ دي زه به دا لولم او د دې تشریح کوم. دا مواد ما تاسو ته په PDF کې لیږلی دی. تاسو هلته نه دا ولولئ او بیا د هغې په رڼا کې دا لیکچر واورئ نو په تاسو باندې به د دې ښه تفهیم وشي او تاسو به په دې ښه پوه شئ. ترجمه څه شی دی د دې عنوان دی. نو د دې ما ځکه ضروري وګڼله چې دا د تاسو ته د دې تشریح هم وکړم چې دا زما خپل یو آرټیکل دی چې دا آرټیکل بنیادي طور سره په اردو کې و. نو ما چونکې ستاسو مطالبه دا وه چې زموږ کورس په پښتو کې دی او موږ ته لیکلي مواد چې کوم دی لیکچر خو د پښتو کې در کوم، خو تاسو وی چې لیکلي مواد دې موږ ته په پښتو کې فراهم شي. نو هغې دپاره ما دا پښتو ته اړولی دی. زما آرټیکل په اردو کې و، د هغې عنوان و ترجمه کیا ہے. او د هغې چې کله ترجمه وشوه نو ترجمه څه شی دی وشوه. دا ما د ګوګل ټرانسلیټ په ذریعه د دې دا ترجمه کړې ده. ما چې خپل آرټیکل ګوګل ټرانسلیټ له ورکړ نو هغې د هغه ترجمه دا وکړه چې کوم ما تاسو ته مخامخ ده او ما تاسو ته په PDF کې هم لیکلې ده. د دې کې ترجمه کې یو مسله دا وشوه چې ګوګل ټرانسلیټ چې کله پښتو کې ترجمه کوي نو هغه ډېره ټیپیکل پښتو، ډېره ګرانه پښتو، د افغانستان پښتو چې ده نو په هغې کې ترجمه کوي. نو ضروري دا ده چې په دې کې بعضې داسې ټکي راغلي دي، بعضې داسې لفظونه راغلي دي چې د هغې وضاحت ضروري دی. نو زه غواړم چې تاسو سره PDF کې دا مضمون موجود دی، هغه هم تاسو وګورئ او هغې سره سره دا لیکچر تاسو واورئ. ترجمه څه شی دی؟ دې کې به موږ دا ګورو چې ترجمه څه ته وایي. دلته چې موږ مخکې ځو نو د علوم او هنر د نړۍ په هره ژبه کې دي، نه د یو قوم یا یوې ژبې ژبني ډلې لپاره وي بلکې د ټول انسانیت د ګټې لپاره وي. علوم او هنر د نړۍ په هره ژبه کې چې وي، نه د یو قوم یا یوې ژبني ډلې لپاره وي. دا په اردو کې ترکیب و لساني ګروه. دا چې کومه ژبني ډله دلته لیکلې ده، ژبه دا ژبني ډله یعنی د یو ژبې د ویونکو یو ګروپ، د یو ژبې د ویونکو یو ډله، یو ژبني ډلې لپاره بلکې د ټول انسانیت د ګټې لپاره وي. یعنی علم او هنر چې کوم دی دا د یو لساني ګروه دپاره نه وي بلکې د ټول انسانیت دپاره وي. که څوک په ساینس باندې کتاب لیکي، که څوک په معاشیاتو باندې کتاب لیکي یا په بل څه علم باندې کتاب لیکي نو هغه د یوې ژبې لوستونکو دپاره نه وي. هغه خو یو ژبه کې وي، هغه به انګریزي کې، هغه به اردو کې، هغه به فارسي کې، هغه به پښتو کې، هغه به فرانسیسي کې، په عربی کې به په کومې ژبې کې چې وي، ولې هغه د هغې ژبې لوستونکو دپاره نه وي بلکې ټول انسانیت دپاره وي. او ټول انسانیت ته چې هغه مواد رسي یا هغې نه ګټه رسي نو هغه به د ترجمې په ذریعه رسي. بیا مخکې لیکلي دي له همدې عمله یعنې په دې وجه د نړۍ یعنې د دنیا له یوې ژبې څخه بلې ته یعنې د یوې ژبې نه بلې ته د ساینس او هنر د منتقلۍ پروسه یعنی پروسس یا عمل، د ساینس او د هنر د منتقلۍ عمل د ژباړې په نوم یادېږي. او ژباړه چې کومه ده دا په خالصه پښتو کې ترجمې ته وایي. ترجمه د عربی لفظ دی او د پښتو خپل خالص لفظ چې کوم دی نو هغه ژباړه ده. نو دلته زما د آرټیکل ترجمه ګوګل ژباړه څه شی دی کړې وه، خو ما دلته په عنوان کې په سرخط کې ما ژباړه لفظ ختم کړ او ترجمه لفظ ما په خپل ایډیټ کړ او دا مې ولیکه. نو ژباړه یا ترجمه چې کومه ده د دې په ذریعه علم او فن د یو قوم علم او فن چې کوم دی په یوې ژبې کې چې کوم په علومو باندې او په هنرونو باندې یعنې په فنونو باندې کتابونه لیکل شوي دي هغه بلې ژبې ته رسي. او دا د یوې ژبې نه د ساینس او هنر د بلې ژبې ته د منتقلۍ پروسه ده یعنې عمل دی. او دا عمل چې کوم دی دا د ترجمې په ذریعه کېږي. اوس مخکې ځو او مخکې دغه مضمون نور لولو. د کمې لارې چې د نړۍ هره ژبه کولی شي له دوی څخه ګټه پورته کولو فرصت ولري. یعنی د ترجمې په ذریعه د نړۍ هره ژبه یعنې د دنیا هره ژبه چې کومه ده هغه د یوې ژبې د علومو نه او د فنونو نه استفاده کولی شي او فایده اوچتولی شي. ژباړونکی د یوې ژبې فکري او ادبي سرمایه بلې ته لیږدوي. د دې مطلب دا شو
چې ژباړونکی یعنی ترجمه کوونکی یا ترجمه نگار یا ترجمه کار د یوې ژبې فکري او ادبي سرمایه بل ژبې ته لیږدوي یعنی لیږي د یوې ژبې فکري او ادبي سرمایه چې کومه ده دا یو ترجمه کار کوشش کوي هڅه کوي چې د یوې ژبې ته چې کومه فکري او ادبي سرمایه ده هغه بلې ژبې ته منتقل کړي بلې ژبې ته ولیږي مخکې لولی او د ژباړې دغه پروسه نه یوازې د یوې ژبې علمي غوښتنو ته ګټه رسوي بلکې د خپلې ژبې پرمختګ کې هم مرسته کوي دلته خبره دا شوه چې ترجمه چې کومه ده دا یو دوه اړخیزه فایده ده په دې کې یو خو دا ده چې د یوې ژبې علمي غوښتنو ته ګټه ورسي یعنې د یوې ژبې چې کوم علمي تقاضې دي غوښتنې دي تقاضې دي مطالبې دي هغې ته فایده ورسي ګټه ورسي یعنې فایده ورسي بلکې د خپلې ژبې پرمختګ کې هم مرسته کوي دې سره دواړو ژبو ته فایده رسي چې کومې ژبې نه بلې ژبې ته ترجمه کېږي هغې ژبې ته هم فایده رسي او هغه بله ژبه چې کومه ده نو هغې ته هم فایده رسي بیا مخکې ګورئ یو ښه ژباړونکی یعنې یو ښه ترجمه نګار یو ښه ترجمه کوونکی د اصلي لیکوال افکار او نظریات په بلې ژبه کې په داسې ډول وژباړي چې د هغه په لیکنه کې تخلیقي ښکلا رامنځته شي په دې پاراګراف باندې یا په دې جملو باندې تاسو ګورو کې په دې کرښو یو ښه ژباړونکی یعنی که یو ترجمه کار یو ترجمه نګار ترجمه کوونکی ټرانسلیټر چې کوم دی هغه ښه ټرانسلیټر وي نو د اصلي لیکوال افکار اصلي لیکوال د مراد هغه لیکوال دی چې په اول ځل هغه یو ژبه کې کتاب لیکلی دی او ژباړونکی یا ترجمه نګار هغه دی چې هغه هغې کتاب له په بلې ژبې کې منتقل کوي نو هغه اصلي لیکوال دی او دا بل چې کوم دی دا ژباړونکی دی یا ترجمه نګار دی یو ښه ژباړونکی یعنې یو ښه ترجمه نګار د اصلي لیکوال افکار او نظریات په بلې ژبه کې په داسې ډول وژباړي یعنې په داسې انداز کې ترجمه وکړي چې د هغه په لیکنه یعنې د هغه تحریر چې کوم دی په هغې کې تخلیقي ښکلا رامنځته شي یعنې د ترجمې دا خصوصیت دی چې ترجمه صرف د یوې ژبې مواد بلې ژبې ته اړول نه دي بلکې هغې کې تخلیقي ښکلا هم پیدا کول چې کوم دي دا هم د یو ژباړونکي یعنې د یو ترجمه کوونکي ذمهواري ده او د هغه ښه ترجمې دا هم خصوصیت دی چې په هغې کې تخلیقي ښکلا یعنې تخلیقي حسن چې کوم دی هغه هم راشي ژباړه یو ساده ادبي عمل نه دی دا د دوو ژبو ګرامري د دوو ژبو ګرامري اړتیاو سره هم تعلق لري چې ژباړل شوي او په کوم کې چې ژباړه ترسره کېږي بیا د هر بېلابېل متن ژباړه هم خپل اړتیاوې او تخنیکي غوښتنې لري یعنی دلته دا خبره واضحه شوه چې ژباړه یا ترجمه څه ساده ادبي عمل نه دی چې یو کس یو کتاب واخیسته د یوې بلې ژبې او بس هغه شروع شو او هغه په د هغې ترجمه په بلې ژبې کې شروع کړه دا دومره اسان کار یا دومره ساده کار نه دی ځکه چې دوه ژبې دي یوې ژبې نه ژباړه کېږي یعنې ترجمه کېږي او په بلې ژبې کې ژباړه کېږي یعنې ترجمه کېږي نو د دې دواړو ژبو د متن چې کوم دی دا د دواړو ژبو خپلې غوښتنې وي خپلې تقاضې وي دواړه ژبې یو بل ډېرې مختلفې وي او د دواړو ژبو په ګرامر کې هم ډېر فرق وي نو د دې ټولو تقاضو خیال ساتل چې کوم دي دا به مخکې تاسو فني بحث چې کله د ترجمې لولئ نو هغې کې به تاسو ته دا پته لګي چې هغه کوم فني خصوصیات دي او کوم د ګرامر مشکلات دي ستونزې دي مشکلات دي ډیفیکلټیز دي چې هغه یو ترجمه کوونکی یا ژباړونکی چې کوم دی هغې سره مخامخ کېږي تکنیکي غوښتنې لري یعنی که په د یوې ژبې ګرامر چې کوم دی د هغې صرف نحو چې کوم ده هغه د بلې ژبې نه بلکل مختلف وي د یوې ژبې محاورې د بلې ژبې نه مختلف وي د دې کې دواړو ژبو کې ډېر فرق وي نو د هغې هم یو ترجمه کوونکي له خیال ساتل پکار دي د ساینسي ژباړې اړتیاوې د ادبي متنونو ژباړې اړتیاوو سره توپیر لري اړتیاوې چې کوم دي اړتیاوې وایي ضروریاتو ته تقاضو ته نیډز ته د ساینسي ژباړې اړتیاوې یعنې د ساینسي ترجمې تقاضې د ادبي متنونو ژباړې اړتیاو یعنې د ادبي متنونو د ترجمې تقاضو سره توپیر لري یعنې فرق لري توپیر فرق ته وایي یعنی مطلب دا دی چې د ساینسي کتاب کې تاسو ترجمه کوئ هغه ترجمه د ادبي کتاب د ترجمې نه مختلفه وي
ادب کې افسانه ده، ډرامه ده، ناول ده، شاعري ده. د دې ترجمه د ساينس د کتاب د ترجمې نه مختلفه وي، توپیر لري، یعنی فرق لري. په ورته ډول لفظي ژباړې ایډیوماتیک ژباړې او د ترجمانانو اړتیا هم د متن په ماهیت پورا اړه لري. لفظي ژباړې یعنی لفظي ترجمه، لفظ په لفظ ترجمه، ورډ ټو ورډ ټرانسلیشن چې ورته وایي. او ایډیوماتیک ژباړې دا د پښتو ته د انګریزي ټکي اړول شوی دی. د دې مراد دی ایډیوماټیک ټرانسلیشن. ایډیوماتیک ژباړه یعنی ایډیوماټیک ټرانسلیشن. ایډیم وایي محاورې ته، او ایډیوماټیک ټرانسلیشن یعنی با محاوره ترجمه. او د ترجمانانو اړتیا هم د متن په ماهیت پورا اړه لري. مطلب دا چې د ترجمې درې قسمونه تاسو مخکې لوستي دي چې لفظي ژباړه ده، لفظي ترجمه ده، ایډیوماټیک ټرانسلیشن دی یعنی محاورتي ترجمه ده یا با محاوره ترجمه ده، او بله ترجمانی ده یعنی کوم ته موږ فری ټرانسلیشن ویلی شو یا اډاپټیشن ویلی شو یا ازاده ترجمه ویلی شو. نو د دې خپل تقاضي دي، خپل اړتیاوې دي، او د دې ټول تقاضو خیال یو ترجمه نگار لا کول پکاري. ژباړه څه شی ده یعنی ترجمه کیا ہے، ترجمه څه ده؟ دې پوښتنې ته د مختلفو ژبپوهانو او ژباړونکو لخوا په خپل طرز او ټکو کې ځواب ویل شوی. مطلب دا دی چې ترجمه کیا ہے دې پوښتنې ته یعنی دې سوال ته د مختلفو ژبپوهانو یعنی د مختلفو ماهرین لسانیاتو لینګویسټکس یو علم دی چې عربی کې، اردو کې ورته لسانیات وایي. او د هغې لینګویسټک د علم یعنی لسانیاتو د علم چې کوم ماهر دی هغه ته په انګلیش کې لینګویسټ وایي. لینګویسټک علم دی او د هغې ماهر لینګویسټ دی. او په اردو کې او په عربی کې به مونږه هغه د ژبو چې کوم علم دی، د زبانونو چې کوم علم دی د ژبو، هغې ته مونږه لسانیات وایو، او د هغې ماهر ته مونږه ماهر لسانیات وایو. او په پښتو کې، خالص پښتو کې دې ته ژبپوهان ویلی شي. ژب یعنی ژبه، پوهان یعنی پوهېدلو والا یعنی ماهر. ژبپوهانو او ژباړونکو یعنی ترجمه نګارانو لخوا په خپل طرز او ټکو کې جواب ویلی شوی دی. مطلب دا دی چې مختلفو ماهرین لسانیاتو او مختلفو ترجمه کوونکو ترجمه نګارانو د دې سوال مختلف جوابونه ورکړي دي چې ژباړه څه شی دی یعنی ترجمه څه ده. دلته مونږه یو څو اقتباسات اخیستي دي. مظفر علي سید د ترجمې په هکله وایي چې د ژباړې کلمه د لویدیځې عصري ژبو کې د لاتین څخه راځي او د دې لفظي معنی دا ده. د ژباړې کلمه یعنی د ترجمې چې کوم لفظ دی دا د لویدیځې عصري ژبو، لویدیځ مغرب ته وایي په خالص پښتو کې. نو د لویدیځې عصري ژبو یعنی چې کومې د دې زمانې د مغربي ممالکو د ویسټرن کنټریز د ویسټ د دنیا چې کومې ژبې دي په هغې کې دا د ترجمه یعنی د ټرانسلیشن لفظ چې کوم دی دا د لاتین یعنی د لیټن لینګویج نه، د لاتیني ژبې نه راغلی دی. او د دې لفظي معنی دا ده د لیږدول یعنی لیږل. په اردو او فارسي کې د ژباړې کلمه چې د ژباړونکي او ژباړونکي دواړو څخه اخیستل شوي، دا لږه ترجمې کې هم لږه غلطي شوې ده. دا به تاسو په خپله ټیک کړئ ځکه چې دا مشهوري ترجمه ده. له عربي ژبې څخه راځي. مطلب دا دی چې ترجمه لفظ چې کوم دی دا د عربي نه راغلی دی، او ټرانسلیشن لفظ چې کوم دی نو دا انګریزی دا د لاتیني ژبې نه راغلی دی. قاموس لږ تر لږه څلور معنی لري. قاموس یعنی ډکشنري یا لغت لږ تر لږه څلور معنی لري. یعنی لغت کې د ترجمې څلور معنی چې کومې دي کم از کم دا درج دي لږ تر لږه. د یوې ژبې څخه بلې ژبې ته لیږدول یعنی د یوې ژبې نه مواد بلې ژبې ته لیږل. تفسیر او تشریح، دې له تاسو تفسیر چونکې دوه ځله دا ټکي راغی نو دا به زه لږونه دلته کې ایډیټ کړم. تاسو دلته کې تفسیر او تشریح دې ته تاسو ووایئ. تفسیر او تشریح. تشریح د شخصي مخینه او شخصي توضیحات دا ټول معنی یو له بل سره تړلي دي. دا ما تاسو د اقتباس په کلاس کې اردو کې هم لیکلی دی، تاسو هلته دا وګورئ او که دې کې څه د پوهېدو کې مسلې وي نو هغه تاسو ټیک کړئ. بیا مخکې ځئ. په خپلې ژبې کې د بلې ژبې د افکارو او خیالاتو وړاندې کولو لپاره که له یوې خوا د افکارو
د افکارو او خیالاتو. دلته هم تاسو لغونه ایډیټینګ وکړئ، افکارو او خیالاتو. افکار او خیالات چې ما اردو کې لیکلیو نو ماشین دا غي دواړو ترجمه افکارو او افکارو وکړه. افکارو او خیالاتو اصل ته لومړیتوب ورکړل شي. لومړیتوب ورکړل شي یعنی اولیت ورکړل شي. مطلب دا چې په ترجمه کې لفظونو په مقابله کې افکار او خیالاتو د دې زیاته اهمیت ورکړل شي، زیاته ترجیح ورکړل شي، لومړیتوب ورکړل شي یعنی اولیت ته ورکړل شي. نو په ورته وخت کې باید د خپل ژبې د ژبني سیستم اړتیاوې په علمي او ادبي کچه پوره شي. د خپل ژبې ژبني سیستم یعنی لینګویسټیک سیستم د هر ژبې خپل یو نظام دی. د هغې ژبې کې فاعل مخکې راځي او مفعول وروسته راځي، که مفعول وروسته راځي فاعل مخکې راځي. لکه د انګریزۍ مثال تاسو واخلئ، د پښتو مثال واخلئ، د اردو مثال واخلئ. د هر ژبې خپل یو نظام دی، خپل یو سیستم دی. دې ته د هغې ژبې ژبني سیستم ویلی شي یعنی لسانیاتي نظام مونږ په اردو کې ویلی شو او په انګلیش کې مونږ لینګویسټیک سیستم ویلی شو. نو د دې خپلې اړتیاوې وي، خپلې تقاضي په علمي او ادبي کچه پوره شي یعنی علمي او ادبي سطح باندې دا ټولې تقاضي چې کومې دي پوره شي. په دې اړه د ژباړې ستاینه حاجي احمد فخري لیکي. مطلب دا دی چې حاجي احمد فخري چې کوم دی هغه د ترجمې په هکله چې څه لیکلي دي نو هغه دا په دې صفحې باندې موږ ته مخامخ راغله. زموږ په نظر د ژباړې تعریف دا دی چې د لیکوال افکار له ځانه سره ولري، د هغوی په خپله ژبه کې جامع اچول، د یو چا خپلو الفاظو او محاوراتو ته شکل ورکول او د یو داسې ملت ته داسې وړاندې کول دي چې د ژباړې او تالیف ترمنځ هیڅ توپیر ونه لري. د دې مطلب دا دی چې د یو ترجمه نګار چې کوم دی د هغه ذمهواري دا ده چې د لیکوال افکار یعنې د کومې ژبې نه چې هغه ترجمه کوي د هغه لیکوال چې کوم افکار دي، کوم خیالات دي، دا ځان سره ولري، د هغه نه واخلي، د هغوی په خپله ژبه کې جامع اچول، هغو ته د خپلې ژبې جامه واچي. افکار خیالات به د هغه مصنفي د کوم نه چې دی ترجمه کوي، خو هغې ته به جامه چې کومه ده، لباس چې کوم دی هغه به د خپلې ژبې واغوندي. د یو چا خپلو الفاظو او محاوراتو ته شکل ورکول او د یو داسې ملت ته داسې وړاندې کول دي چې د ژباړې او تالیف ترمنځ هېڅ توپیر ونه لري. یعنې د ژباړې او تالیف یعنې د ترجمې او تالیف په درمیان کې هېڅ توپیر پاتې نه شي، یعنې هېڅ فرق پاتې نه شي. مطلب دا دی چې ترجمه دې داسې رنګ کې وکړی شي چې څوک هغه ترجمه لولي نو هغه دې دا پوهېږي چې دا د ترجمه نګار خپل خیالات دي، خپل افکار دي، دا د خپل تحریر دی، د بلې ژبې نه دی اخیستی. ترجمې کې د مصنوعي پن نه پیدا کېږي او په هغې باندې د دا ګمان نه کېږي چې دا د بلې ژبې نه ترجمه ده. نو دا د یو ښې ترجمې خصوصیات دي. د اردو یو بل نقاد دی ډاکټر غلام شبیر رانا او د په ساده او ښه تعریف شوي ټکو کې ژباړه په لاندې ډول تعریف کړې ده. د چې کوم د ژباړې یا د ترجمې تعریف کړی دی ډاکټر غلام شبیر رانا نو هغه دا دی چې په ژباړه کې د بلې ژبې متن په ځای د بلې ژبې متن وړاندې کېږي چې د هغې متبادل وي. یعنې ترجمې کې موږ د یوې ژبې متن په ځای باندې د بلې ژبې متن وړاندې کوو او هغه متن چې کوم وي هغه د هغې اصلي متن متبادل وي. یعنې یو مصنف یو کتاب کې څه خبره کړې ده نو موږ هغه خبرې بلې ژبې ته اړو. نو دا ډاکټر آتش دوراني چې کوم دی دا د اردو یو نقاد و او د ډېر ښکلي انداز کې ډاکټر آتش دوراني د ترجمې تعریف چې کوم دی هغه کړی دی. دا دراصل آتش دوراني چې کوم دی دا ترجمې کې د دې لږه غلطي شوې ده. دا ترجمه آتش دوراني نوم چې کوم دی نو هغه دراصل داسې دی آتش دوراني. په یوه ژبه کې لیکل شوي متن اصلي معنی په متبادل متن کې وړاندې کولو تعریف کړی دی. دا تعریف چې کوم کړی دی نو هغه دا دی، دا به ستاسو ته مخامخ راشي. تر هغه ځایه چې د ژباړې تعریف پورې اړه لري، تر هغه ځایه چې د ژباړې تعریف پورې اړه لري، یعنی جہاں تک ترجمے کی تعریف کا تعلق ہے. مونږ دا په ټکو کې یعنی په دې ټکو کې څرګندولی شو چې ژباړه هغه نوم دی چې په یوې ژبه کې ترسره شوي عمل ته ورکول کېږي په کوم کې چې د بلې ژبې متبادل متن د بلې ژبې متن په ځای وړاندې کېږي. یعنې د یوې ژبې د متن په ځای باندې مونږ د بلې ژبې متن په ترجمې کې پیش کوو. د یوې ژبې څخه بلې ته د متن ژباړولو لپاره لومړی شرط دا دی، یعنی یوې ژبې نه بلې ژبې ته د متن د ترجمه کولو لومړی شرط یعنی اولنی شرط دا دی
چې نوی متن د پوهېدو وړ وي او غوښتنې په بشپړه توګه پوره شوي. غوښتنې یعنی تقاضې، بشپړه یعنی مکمل، توګه یعنی طور، مکمل طور پر، څنګه چې اردو کې مونږ وایو په مکمل طور پر او خپل پښتو کې مونږ وایو په مکمل طور سره. نو دا شانې په خالصه پښتو کې وایي چې بشپړه توګه یعنی په پورا طریقې، په پوره توګه، پوره طور ټولې تقاضې چې کومې پوره شوي. په دې اړه محبوب خان بوګټي لیکي، په دې اړه یعنی په دې باره کې، په دې اړه په دې باره کې محمود خان بوګټي لیکي. محمود خان بوګټي په خپل کتاب کې څه لیکي؟ هغه دا لیکي چې د یوې ژبې څخه بلې ته د متن ژباړول په داسې ډول چې د متن په پوهېدو کې ابهام شتون نه لري د ژباړې په نوم یادېږي. یعنی د یوې ژبې متن په دې انداز کې بلې ژبې ته اړول چې پکې ابهام رانشي. ابهام او ابلاغ دا دوه متضاد لفظونه دي. ابلاغ مطلب دی خپله خبره پوره بل ته رسول، او د ابهام مطلب دی چې ستا خبره بل ته پوره ونه رسي. نو ترجمې دپاره شرط دا دی چې ترجمې کې د ابهام نه وي. زه د یو بلې ژبې نه په خپلې ژبې کې ترجمه کوم، نو پکار دا ده چې زه دومره احتیاط وکړم او دومره داسې ترجمه وکړم چې خلکو ته پکې ابلاغ وشي، یعنې هغه خبره خلکو ته ورسي، په هغې کې څه ابهام پاتې نشي. دا متن کولی شي د ژوند هرې برخې پورې اړوند وي، یعنې دا متن د ژوند هرې برخې، د زندګۍ هرې حصې پورې اړوند وي، یعنی تعلق لرونکی وي. اړوند، اړه، تعلق. اړوند یعنی تعلق لرونکی، یعنی متن چې د زندګۍ کومې شعبې سره هم تعلق لري. ولې پکار دا ده چې د متن ترجمه داسې وشي چې خبره چې کومه ده بالکل مکمل طور سره په صفا طور سره بلې ژبې ته ورسي. کله چې متن وژباړل شي نو هدف دا دی چې متن د هغو کسانو لپاره آسان کړی شي چې ژبه نه پوهېږي. یعنی د ترجمې بنیادي مقصد دا دی چې موږ د ترجمې په ذریعه متن چې کوم دی هغه خلکو لپاره آسانه وو چې کوم په هغې ژبې باندې نه پوهېږي. د بلې ژبې نه ترجمې کولو اصل هدف چې کوم دی، مقصد چې کوم دی، هغه دا دی. او په بله ژبه کې د هغې معنی او اهمیت په بشپړ وضاحت او فصاحت سره تشریح کوي. بړونکی له همدې عمله، یعنی په دې وجه بړونکی یعنی ترجمه نګار څه چل کوي چې هغه د متبادلو ټکو او مترادفاتو کارولو پورې محدود نه بولي، مګر هڅه کوي د ژباړه شوي متن معنی روښانه کړي. نو دې ځای پورې مونږ یو څو تعریفونه ولوستل. اوس زمونږ د دې ویډیو ټایم ختمیږي. په بلې ویډیو کې، په بل لیکچر کې به انشاءالله د دې نه مخکې د دې مضمون مطالعه کوو. دې ځای پورې چې څه مونږ ولوستل، تاسو د مضمون هم ولولئ، د مضمون ته برخه ولولئ او په دې باندې غور وکړئ، په دې لیکچر باندې، نو تاسو به په دې مضمون باندې ښه پوه شئ او ښه طریقې سره به تاسو د خبرې کلیر شي، صفا به شي او تاسو به ښه پوه شئ. د الله په امان.